نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمی ارسلت الى کافة الناس ټول خلق ته پیغمبر استول شو وختم بیا النبیون موږ د انبیاء کرام سلسله ختم کړو. یو حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه به هغه ټیم کې پیغمبر وم چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیا په خوب لمون جدل البيت الفيلا شغال بخور من الفصل يعني يوجد شورى أولا حديث عليك فرميت قلت النبي وآذوا بين الماء والطين سألت من علاقة في ربط القيام آدم عليه الصلاة والسلام لأبوه دي تكاد في المعصمة إذا غزلت كي تشورى أخذت من علاقة رزاق الرمار بالقرآن سمعي زربانكم کڅوړ د انبیاء کرامو خبره مانی اې د روح په تفای اې د روحانيت په اعلی مقام باندې وي اگر چې جسم کې کمزور وي او کوم کسان د انبیاء کرامو خبره نه مانی انبیاء کرامو په ترتیب باندې خپل ژوند نشوري دغه جسم له اثر ډېر مضبوط وي په د روح په ځمون کې انتهایی کمزور وي دا به جهنم طرف ته جنت طرف ته نشي. د انبیاء کرامو د اصلي کتابونو د فرشتو منل دا د ایمان حساب موږ چې کله ایمان مفصل ایمان مجمل یو هغه کې دا خبره چې آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى والبعث بعد الموت. دا اول کې موږ تقریبا هر ځای کې ورو هغه کې او دا اول کې دا موږ په هر ځای کې غاټه کې بنیادی کې داشته نو موږ زمونږ د روح چې دا دا اول تک دا په اخیری دا دیم تک دا د له اعمال دا لکه څنګه چې کلچې قیمت د روح د وجه دا چې روح به پکې بیٹا چا قیمت دو دا روح نه پکې دا چې هغه قیمت نشته چې کلا دیکھو عالم لا قیمت نشته دا عالم یو سره په ډیر شته کارمان کوي قیمتي اعمال وي دا په خلکو ته تنظیم کوي دا په دیارو تنظیم کوي دا په لیوانو سره افطار کوي او روز شو کې تنظیم به کوي اور ولې کمال راکړي چې کله عقیده کې فرق وروړه عقیده تبارو د نیک اعمال د اسفدا نه او چې عقیده کې راټیک وي اگر چې په اعمالو کې کمزورتیا وي نو بیا موږ زموږ قیمتي ده اگر چې اول قیمتي ونه ده چې عقیده سره عمل درست وي خبر هغه بلدي شاله کې دالو چې دې سره د روح د ترقې بلدي چالو روح پرواز روح د عقیده سره اوس عقیده څه شته عقیده څه مطلب عقیده نشي خدوم د ګاډ له مضبوطه نه موږ چې شاوته نو ګاډ ټیک یو کې راشه مضبوط شي ذهني پختګۍ د عقیده نشي ذهني پختګۍ د عقیده نشي دغه خبره باندې موږ ځان دومره پوښتنه چې هغه خلاف څومره بلې متصوفي د مو په ذهن کې اس قسم د اثر د هغه نه پدې کېږي د دې شکیدا عمره باقیدا سره شروع د الله جل شانو باندې کې انبیاء کرام باندې کې المرتضی خپل خپل پیغمبر حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم باندې وسایل شروع دین او زمون د مرتضی مسلمانې باندې کې په دې ورته مسلمان شو زده الله جل شانو باندې کې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کې دوه عقیدو تسکیه دنیا کې راځي خلک شته
چې نعوذ بالله هغه د الله په وجود نه انکار کوي چې الله په سره باندې دهریه کې راشي کمونیست چې هغه د الله په وجود نه مانی اوس نه ماته کوي چې څوک د الله په وجود نه مانی دا موږ مسلمان شو موږ الله په وجود نه چلا ټول الله په وجود چلا کښا کډی خلک روز په مشته دغه چې نشته مو ته ځین نه مانی چې لا وټارو راکافه دا د الله د وجود نه من کېدا نو ولا خبره ده چې موږ راکړو چې الله تعالی دیما کیدانو راو چې الله جل شانه واحد لا شریک له په سره شریک نشته نه په ذات کې نه په صفات کې کڅوب دي الله په سره په ذات کې یا په صفات کې برابر شولي موږ ته سمون لرو نه دي اته موږ سیو کافر دي دا امرنا المرتسي اخير پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا کڅوب پیغمبر نه باندې دا کافر ده یو دا د آدم علیه السلام ورسره تر دې وخت چې ټول پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې چې څومره انبیاء کرام سلسله چې یو پیغمبر اصل نه مانی پورا تصویر کافر دي مسلمان دومره روشن خیال را دومره د اعتقاد ورغا چې موږ د عیسی علیه السلام او نعوذ بالله عیسی علیه السلام نه ورته ته مسلمان دی چې موسی علیه السلام نه ورته مسلمان دی نوح علیه السلام نه ورته مسلمان دی بل پیغمبر نه ورته مسلمان نه بچي موسی سے پیغمبر نه باندې ابو جهل به کافر و نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ابو لہب به کافر ورسره نبی علیہ السلام نه اور بعد شباب او ولید به کافر ورسره نبی علیہ السلام جسر پیغمبر نه حتی چې عبد الله بن ابي رئیس المنافقین د نبی علیہ السلام په خلوق به چې انک رسول الله انک رسول الله قسم دې کوه الله په دې چې کله منافقین تر شي قسمونه دې چې د الله په پیغمبر الله په پیغمبر خدای دې مسند به راوړي تو پیغمبر په خله هو غړي او په ځدې پیغمبر نه ولې چې کوم کاس نبی عليه السلام په ځسرا پیغمبر نه ملي دې په څه دا کافر ابو جهل ابو لهب وغيره دا وایي کافر دا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا كده یو پرسونه دا نه پیدا نه نشي جواب ورکوي چې نبی رسول الله صلی الله چې موږ پیغمبر مونږه دا ورته پاک ته ورته پاک ورکړه الله پاک بالکل راکړه ورته پاک دا خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم دی ولې نه ولګا نبی صلی الله علیه وسلم ورته پاک الله تعالی ورته پاک دې چې محمد رسول الله والذين هو اشداء على الكفار رحماء بينهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر میں صادق امین کا وہی پر ولدو وہی پر میں پاک تھا دې ویل هو پیغمبر مو چې موږ وہی پر کچې دې پر پاک ته نو موږ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر مو نو دا